سلامونه ملګرو، تاسو به زما د مخې ته د بابا دا تصویر وینئ او د شهید ریحان زیب دا تصویر به وینئ. زمونږ په هغه شهید ریحان زیب پسې چې په هغه کې په بار ملکونو کې د ملک په ګوټ ګوټ کې خلکو جړلي وو، نن زمونږ خپل باجوړی راپاڅي چې څه لالچ به وله چا څه ورکړلی پوه شولې او په هغه شهید ریحان زیب پسې د څنګ باس کړی. دا خبر راسه تاسو لږې واورئ، د هغې نه بعد بیا نورې خبرې کوو. ورکړی د کول ګوزونه او ډوله چې ریحان زیب مړ دی، د هغه په شان ډېر خلک مړ دی، ډېر ملکانان نه دي څه کوي ریحان زیب مړ دی. تاسو چا له ورکړه ګوزن نه بوټ ورکړی د کول ګوزونه او ډوله ته راځي نو او زما که پوه هم نه کوي. ته خو د قوم له ورشه چې د قوم څه حال کېږي او دی په اسلام آباد کې ناسته ډوډۍ خوري. دا د ډوډو کار نه دی. ملګرو زه دې ته حیران یم چې مبارک زیب هر څنګه وي هغه ژوندی دی، یو سیاسي فرد دی، یو سیاسي سړی دی. په هغه پسې خبرې کوئ، کو رد پسې ووایئ، کو ښې پسې ووایئ، کو بد پسې ووایئ، هر څه پسې ووایئ، هغه سیاست ته راوتی دی. په سیاسي میدان کې به بیا دې هر څه د تا نږدې او دا به برداشت کې. خو دا مې پیله ځل دی چې دا مې واورېده چې په مړو پسې عام خلک خبرې کوي، په شهیدانو پسې عام خلک خبرې کوي، په هغه شهیدانو پسې چې د دنیا په ګوټ ګوټ خلکو پسې جړلي دي. او نن هم چې د چا مخې ته په فیسبوک یا په څه کې ورشي نو هغه برداشت کولی نه شي او سکیپ کوي، کتلی ورته نه شي. او نن دا باباجي راپاڅي په شهید ریحان زیب پسې داسې خبرې کوي چې زه خو ډېر زیات خفه کړم. د نورو ملګرو راته پته نشته. الله دې وکړي چې دې ورته هم هدایت ور نصیب شي او موږ ته هم هدایت را نصیب شي. ډېره مهرباني، مننه.